بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو دا مخامخ تاسو کتئ شئ دا شوکت خانم هسپتال دی. زه د شوکت خانم هسپتال بهر چې کوم دلته کې دا ورکوټه غونډه کې پارک دی، بیا پکې دا ښایسته ښایسته مرغۍ راغلي دي او دا لګیاري دانې خوري. خو دا کوم خوراک چې دی نو دا د بیمارانو نه چې کوم پاتې شي راشي او دلته کې دې مرغو ته اچوي. نو الله پاک ته به دا سوال کوو چې خدای پاکه د دې صدقې په برکت سره دې بیمارانو له شفای کامله ورکړي. الله پاکه د دې بیمارانو له د خولې لاړې دارو کې. زه دننه لاړم د شوکت خانم هسپتال، دا کوم صورتحال چې مې وکتلو نو بیا د عمران خان هغه جدوجهد، د هغه د قابلیت، د هغه د حسر رسوب، د هغه د دولت هغه ژوند ته هغه مې ځان ته رامخې ته کړو. چې کله هغه کامیاب شو، هغه له دولت راغی، هغه له شهرت راغی، د هغه جان پہچان په مختلفو ممالکو کې تعلق پیدا شو. نو په هغه تعلق سره چې کوم دی هغه دا د کار خیر یو پرانسته وکړله د لاهور په دې خاوره باندې. وایي طبیب هغه دی چې په چا تیر شي. نو سیبه دغه مخامخ بابا وګوره، دم د خپل بیمار سره راغلی دی. هغه بیکونه چې ته کوم پراته ښکاري دم د خپل بیماران سره راغلی دی. مقصد مې د خبرې دا دی، وایي طبیب هغه دی چې په چا تیر شي. نو مام بیمار نه دی راویستی بلکې یو ډیډ باډي هغه هم راوړې وه او هغه هم د لاهور ایرپورټ کې کارګو ته حواله کړله او هغوی کراچۍ ته یوړله. زه راغلم دلته کې زما ملګري دي د هغوی بیمار پرسیله. نو ما چې کوم صورتحال دننه وکتو نو د رشکې دپاره ځان له خپل پارکینګ دی، د موټرسایکل دپاره خپل پارکینګ دی، د کار پارکینګ دپاره خپل ځان له بیل بلډینګ جوړ شوی. مې پوره ویډیو جوړه کړې ده، اب بس تاسو سره شیر کومه. سیاست ته خدای په تندر ویشتې کې سیاستدانان ټول زمونږ مشران دي، زمونږ د دې پاکې خاورې چې کوم دی پاسداران دي، دا به ورته وایو. خو صرف او صرف قابلیت درته صرف شیر کوم ښه او یو سوچ در سره شریک کوم. نو هلته کې چې کله هغه تاسو وګورئ نو د سکیورټي انتظامات لا بهتر دي. او که ته بیا خپل بیمار ډاکټر ته ښې نو ته به یو ټوکن راولې او هلته به تا ته چې کوم دی یو ګڼې لګېدلې او په هغې کې به ستا د ټوکن نمبر شو کېږي او په هغې باندې به پاسې ورځې به ډاکټر لا معاینې لا کلي باټرۍ له ورځې که چې پرچي راخلې چې خوراک ساک کې کینټین ته ورځې چې سم کې نو هر یو شیز چې کوم دی نو هغه په رول سره دی. بیا که دې حالات ته وګورو، دې صورتحال ته وګورو، دې بیماران ته وګورو، نو ستاسو په چم ګاونډ کې که چېرته کوم بیماران وي که نه، د کینسر وي، د ګردو وي، چې د هر څه وي، نو برای کرم د هغوی سره مرسته کوئ، د هغوی مرستیال جوړېږئ. د هغې وجه دا ده چې یاره دلته کې ما کوم خلک ولیدل نو دلته کې د شوکت خانم چې خپل کم د دې بیمارانو سره چې کوم اټینډنس راغلی وي، کم چې د بیمار دیکبال کوي، د هغوی دپاره دلته کې د شوکت خان خپل بلډینګ هم شته چې په هغې کې کمرې دي. هغه کمرې چې دي نو هغه بک شوي دي. بیماران ډېر زیات دي. د پاکستان د هر صوبې نه او د هرې اضلاع نه چې کوم دی دلته کې یو نه یو فرد چې کوم دی، یو نه بلکې بې شماره پراته دي. خو صرف مثال یې در کوم چې د هرې اضلاع، د هرې کلي، د هر ډسټرکټ نه چې کوم دی څوک نه څوک دلته کې چې کوم دی په دغه بیمارۍ باندې مبتلا دی او دلته کې زیر علاج پروت دی. په دې بیډ کې د هغې علاج کېږي. دا ویډیو ډېره شیر کوي. په دې ویډیو کې مې صرف مقصد دا نه دی چې موږ د عمران خان د خیر ښېګړې مطلب برایي وکړو، نه، موږ به هغه د خیر ښېګړې ستاینه کوو. دا نه وایي چې یار تاسو له ووټ ورکوئ او تاسو چې کوم دی، نه، صرف او صرف دواګانې کوئ. په دواګانو سره چې کوم دی الله په خوشحالېږي. هم د عمران خان دپاره هم کوئ او هم د دې بیمارانو دپاره هم کوئ او الله دې ټول مسلمانانو له دې کینسر بیماریانو نجات ورکړي خیر سره. دا ویډیو زما په خبر واورئ، مهرباني وکړئ د دې ویډیو نه به چې کوم دی سکیپ کېږئ نه، وروره وځئ به نه ښه. 300 نه یو به ملګري راغلي دي. دا ویډیو به نه مطلب د ځان نه لرې کوئ چې لکه به تاسو په لاس باندې چې کوم دی ویډیو واړه چې بس خبره ختمه، نظام الدین به حصه وایي. د ویډیو مقصد صرف دا دی چې لکه به د دې هسپتال چې کوم بیماران دي دلته کې پرې پارکونو کې ما ولیدله
ځان له درې راوړي بیکونه راوړي ډېر زیات چې کوم دی لکه په بېوسۍ سره پراته دي او یو الله پاک ته چې کوم دی خدای شته چې لکه دغه سوال دی چې خدای زموږ د بیمار ټیک کړي چې موږ خپل کور کلي ته لاړ شو موږ خپل بچو له لاړ شو دلته ته یم چې عمران خان زنده باد او نه ته چې مرداباد دا هغه څه په خپل ځای باندې صرف او صرف دا ویډیو د دې خاطر شیر کړئ که د چا په کلي کې بیماري د کینسر د چا د شوکت خانم نه علاج وي د چا چې کوم دی د سرکاري هسپتال نه علاج وي د پېښور کې دغلته کې هم د کینسر هسپتال شته د شوکت خان هم دی داسې نور هم شته دی په سوات کې هم شته دی د دې بیمارانو سره مرسته کوئ د دې سره مرستیال جوړ شئ د دې سره چې کوم تعاون کوئ د پیسو په مد کې د خوراک ساک په مد کې د کرایې په مد کې اوږه ورکوئ لاس ورکوئ د بیمارانو له زما د الله په ذات قسم وي چې دا دومره خطرناکه بیماري ده که نه چې په دې باندې نور د یو هسپتال ډاکټر هم نه پوهېږي چې کله د عمران خان د هسپتال بیمار کله هم دلته کې یو بل هسپتال ته ځي و علاج دې کم ځای نه دی وایي چې شوکت خان هم نه دی وایي یاره ځان به هلته رسې هسې ځان مه کړوه نو زما مقصد د خبرې دا دی چې د دې کینسر د بیمار علاج په بل هسپتالونو کې چې کوم ډېر ناممکنه غوندې خبره ده خو په هر حال بهي مرسته کوئ د دې بیمارانو سره دې سره ښېګڼه کوئ دې له پیسې ورکوئ دې له کرایې له چې کوم دی پیسې ورکوئ دې چې لاهور ته راځي د خوراک ساک دپاره پیسې ورکوئ دې چې لاهور ته راځي دې له د هوټل د رهایش دپاره چې کوم دی پیسې ورکوئ که دا ستاسو په خپلوانو کې ده او که ستاسو په چمګاون کې دا خلک دی د دې سره مرسته کوئ د الله د رضا ضرورت ګورئ د ورورۍ په حیثیت او د یو عاجزۍ په حیثیت دا خبره کومه ځکه چې به په دې پاره کې زه په خپله دانې ناست یم او دا سختې ځپلې چې کوم دی ما په خپله ډېر د نږدې نه ولیدلې نو زما وروڼه د الله د رضا چې کوم دی به کوشش کوئ چې د خپل ورور عزیز سره چې کم غورځېدلي په مالي توګه باندې د هغه سره مرسته کوئ کم کسان بیماران د هغې سره چې کوم دی مرسته کوئ د هغې مرستیال جوړېږئ الله پاک په تاسو له اجر درکوي الله پاک په تاسو باندې بیمارۍ نه راولي الله پاک په تاسو مشکلات نه راولي الله پاک په تاسو باندې اولګه تنده نه راولي څوک چې د اولګو تندوالو سره مرسته کوي څوک چې بیمارانو ورسره مرسته کوي څوک چې د بېوسه بېکس سره مرسته کوي څوک چې د لاچار انسان سره مرسته کوي الله پاک والا د هغې بدلې ورکوي الله پاک وایي چې زه ستا په عبادتونو باندې ټیک ته تا ته به جنت در کومه د ځکه سره زما که ته مونځ کې او که نه کې که ته مطلب نیک عمل کې او که نه کې که ته ځان نه چې کوم دی مطلب څه جرم کې د هغې سره زما کار نشته که ما ګټل غواړې نو زما د بېوسه انسان سره چې کوم دی مرسته وکړه زما وروڼه الله هم خوشحاله آباد لره قدرمند شئ په الله ګران شئ ما چې د دې شوکت خانم د هسپتال کم ډسپلین وکتو کم رولز مې وکتله د دې د واشروم نظام د دې د سکیورټي نظام د دې د کار پارکینګ نظام د دې د ډاکټرز نظام د دې د لیبارټرۍ نظام د دې د کینټین نظام د دې د شوکت خانم د رهایشګاه نظام ماشاءالله د سرکاري هسپتال د شوکت خانم د هسپتال په نظام کې د ځمکې او د اسمان فرق دی ښه په دې زمانه څوک نه خفه کېږي په دې زمانه څوک ځکه نه خفه کېږي چې ما دلته کې خپلې خویندې په جړه ولیدلې دلته کې ما خپل ورونه بیګان چې کوم دی په سخته ولیدله دا داسې سخته نه ده چې دلته کې دوی ته په علاج کې مسلې دي نه هر سړي د خپله ورځ خپل ټیم خپل تاریخ ورکړی شوی دی او هغه دلته راغلی او د هغه علاج روا دوا دی هېڅ چا ته مشکلات نشته هېڅ چا له سپېړه نشته هېڅ چا ته د خور مور کنځل نشته هېڅ چا له چې کوم دی مطلب داسې نشته چې بھائی دلته کې اثر رسوک وچلی شپارس پکې راوړي نه شپارسونه پکې نشته څوک هم دلته کې راځي خدای دې کړي چې دلته کې څوک هم راځي که نه هغه په دغه لین کې ولاړي هغه په پرچیت هم په لین کې ولاړې هغه به خپل ګاډي هم په صحیح طریقه پارک کوي هغه به خپل موټر سایکل هم په صحیح طریقه پارک کوي هغه که رشکه ورسره ده هم به سایکل که ورسره هم به په دې ګیټ باندې ورځي او له دې ګیټ والا مجال نشي چې هغه ته وایي چې ستا سره سایکل دی دننه مه راځه خو صرف او صرف ما چې کوم څه ولیدله که نه نو واقعي حقیقت خبره دا ده چې وایي طبیب هغه دی چې په چا تېر شي په عمران خان صاحب باندې چې کوم دی د خپلې مور تکلیف روبرو مخامخ تېر شوی دی هغه په مور باندې بیماري راغلې وه او هغه بیمارۍ هغه د هغې مور چې کوم دی ځپلې وه دی ځپلی و او د هغې په وجه باندې چې کوم دی بیا دا شوکت خانم هسپتال دا پرانیسته وکړه تابعې دلته وکړله او په دغه هسپتال په دغه بلډینګ باندې د ډېرو بېوسو د بیمارانو د لاچارو خلکو علاج روا دوا دی مالدار انسان ته را پته نه لګي چې بهي د دې غریب زما په څنګ کې ناست دی او دې غریب ته را پته نه لګي چې یاره دا غریب ناست دی که دا مالداره ناست دی په یو دوه کې دواړه حیران کړي دي حسر رسوق والا مالدار ترین هم په خپل ځان حیران کړي او غریب هم په ځان حیران کړي دي چې زه خو دننه راغلی یم چې کوم کروڑپتی دی نو هغه هم هغه شان زما سره ناست دی او کروڑپتی هم په خپل ځان حیران کړی دی چې کوم غریب دی بېوسه دی ځپلی شوی دی هغه هم زما سره چې کوم دی په دې یو بیډ باندې په دې یو ځګي باندې په دې یو کمره باندې دننه چې کوم دی په دې یو بلډینګ دننه هغه یو شان علاج روان دی کم کینټین ته ورځئ
خدای دې کې چې تر گاډي مزدور ولې نه خو کروڑپتی هم په کینټین کې چې کوم دی خپل د کومه طریقه چې د خوراک ساک دراغستوره ټری بر اخلي ورځي په پلین کې به ودرېږي چې څه دي خوخي بس صرف وته دارا والا دا نشته چې دا مالدار دی دا کروڑپتی راغلی دی ټیک د مرګري په کمنټس کې لیکي چې 804 زنده باد زمارونه سیاست په خپل ځای کو انسانیت پر مخ ته کو زما سیبا بس چې څومره قابل ترین خلک دي زور دین چې به د زنده باد مرداباد نه ووړ خپل قابلیت چې کوم نه په صحیح توګه باندې استعمال کړي ان شاء الله تعالی العزیز هم په دې دنیا کامیاب وي هم هغه جان سازو خېستي خبرې می صرف او صرف دې خاطر نه دی کړي چې زه مطلب د پی ټی آی کسمه یا مطلب زه تارک انصاف د پالټي زنده باد مرداباد والم نه زه د یوې پالټي سړی نه ټولې پالټي زما خپل مشران دي رونه مې دي خو زه د شوکت خانم د هسپتال د دې موجوده صورتحال چې کوم دی دا څومره صفت چې ما وکړو نو په دې مې وکړو چې دا یو ورور را روان دی او درته خیمه دا زنانه پکې نه راړو ما ګوره جي ښه دا ورور را روان دی بچې په غېږ کې دی بچې ته بیماري ده وګورئ ګوته یې ورسره ده چپلې په خپو دي سو چکے ښه السلام علیکم بھائی جان السلام علیکم کیا آرام سے کیا حال ہے ٹھیک ہو پختون خورا نہیں اچھا کہاں سے آئے ہو میں جور آباد خوشاد اچھا یہ کیا لگتا ہے آپ کا بیٹا السلام علیکم دارا تصویر ہے کیا نام ہے اس کا محمد اکرام اس کو کیا ہوا اس کو کینسر ہے گلے کا گلے کا کینسر ہے اچھا تو ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں ابھی یہ 80% ٹھیک ہو چکا ہے ہو چکا ہے ہاں یہ پہلے اتنا تھا یہاں تک اچھا یہ ویڈیو جو ہے نا یہ لائیو چل رہی ہے صحیح ہے تو آپ کے بیٹے کے لیے بھی ہم دعا بھی کریں گے لوگوں سے بھی اپیل کریں گے کہ آپ کے بچے کے لیے اور اس طرح اور بھی بچے ان کے لیے دعا کریں اس کو کیا پسند ہے کھانے میں جو کچھ دے دو کھا لے گا جو بھی کچھ دے ہو میں بطور اپنا بچہ سمجھ کے آپ کدھر سے آئے ہو ضلع خوشاد تحصیل نور پر اچھا میں اس کو خوراک کے لیے کچھ پیسے بھی دے دیتا ہوں یہ کیمرے کے بغیر دیتا ہوں صبر کر خیر ہے دوسرا بات یہ کہ آپ کے پاس یہ شاپر ہے اس میں کیا ہے اس کے کپڑے ہیں کپڑے اچھا تو اس کا علاج فری ہے پیسوں سے نہیں علاج فری ہے فری ہے کب سے ہو رہا ہے یہ نا لمبی ڈیل ہے 14 مہینے میں رہا ہوں چلڈرن اسپتال میں انہوں نے علاج نہیں کیا پورے 14 مہینے اچھا کون سا ہاسپٹل میں چلڈرن اسپتال میں یہ کدھر سرکاری اسپتال ہے ہاں یہ بنایا نواز شریف اور وغیرہ یعنی کہ سرکاری ہے سب کچھ اچھا تو ادھر 14 مہینوں میں علاج شروع نہیں ہوا ادھر 14 دن میں علاج شروع ہو گیا شکر الحمدللہ ادھر 14 مہینے میں علاج شروع نہیں ہوا اور یہاں 14 دن میں علاج شروع ہو گیا اچھا اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کروڑپتی کون سا ہے اور غریب کون سا ہے نہیں سب ایک جیسا ہے مجھے تو اپنی سروس میں نا اپنی عمر میں نا ہاں ماشاءاللہ یہ پہلا ادارہ صحیح نظر آیا ہے جو صحیح ایمانداری سے کام اچھا آپ کرتے کیا ہو میں مزدوری کرتا ہوں کیا کس چیز کی مزدوری کرتے ہو مستری مزدوری مصری مزدوری کرتے ہیں اچھا یہ مصری کا بیٹا یہ بھائی مصری ہے کیا نام ہے اس کا محمد اکرام محمد اکرام بھائی دیکھو یہ دیکھو چپل پہن کے آیا ماشاءاللہ اور ایسا خوبصورت بلڈنگ میں یہ اندر گیا کہ وہاں پر یہ خود بھی حیران ہو گیا ہوگا کہ یار میرا یہ کپڑے ہے اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے اللہ آپ کے بچے کو صحت دے ادھر تمام جتنی بھی اور بیمار ہیں اور ہاسپٹلوں میں اللہ سب کو جو ہے نا اپنی منہ کی جو 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 نوال ہے نا وہ اس میں اللہ اس کو شفا دے اور یہ بچہ انشاءاللہ آپ کا ٹھیک ہوگا 500 روپے دا تاسو ټول ویډیو کتله بخنه غواړم نیټ ډیر زیات کینګړه غونډه کړي ته زما پیج راوړو خانه لګو تو ګور आवाज راځي زما आवाज تاسو درځي دغه د بیلچې مزدورو خپل بچی علاج لپاره راوستي او یو سرکاري چینډر هسپتال یاد کو وای چې پاغي کې په 14 میاشتو کې زما د بچی علاج شروع نشو او دلته کې وای 14 ورځې رااله مې د بچی علاج مې خیر سره سٹارٹ شو او ماشاءالله ډیر خري نو زما چې څومره رونه به ګاندي دعا کوي چې الله پاک د خیر سره زمونږه د دې سیاستدانانو ترمنځ مینه محبت پیدا کړي الله دې زمونږ په دې ملک کې د دې ملک خیر خوا پیدا کړي الله دې زمونږ په دې ملک باندې خپل رحم او کرم کې خیر سره څومره چې زمونږ رونه به ګاندي مونږه اوري
نو د عمران خان صاحب د پرم دعاګانې وکړئ د هغه چې نور داسې څومره خلک په هسپتالونو کې یا په جیلونو کې دي الله دې هغه ټول خلک چې کوم دي رها کړي بیماران دې الله پاک د بیماریانو چې کوم دي نجات ورکړي چې خپل کورونو ته ځي د هسپتالونو لاړ شي دا رها شي او عمران خان صاحب او سره چې نور څونه قیدیان دي مسلمانانو نه بیګان دي الله دې ټول رها کړي راخي د ویډیو مقصد صرف دا دی چې یاره کاش چې زمونږ د سرکاري هسپتالونو دغه شان ډسپلین وي کاش چې زمونږ په سرکاري هسپتال کې دغه رنګ پارکینګ سیستم وي د هغې سره سره چې کوم دی د ریباټرۍ شو داسې وغیره وغیره زه پسې نو شوکت خانم هسپتال ډسپلین زنده باد شوکت خانم هسپتال علاج زنده باد د شوکت خانم د هسپتال سکیورټي زنده باد د شوکت خانم هسپتال عمله زنده باد د شوکت خانم هسپتال ټول معاملات زنده باد که په دې زمانه څوک خفه کېږي او که څوک خوشحالېږي الله در سره ښه زه چې څه ویم زه به حقیقت ویم سیاست په خپل ځای انسانیت په خپل ځای زنده‌باد مرده‌باد په خپل ځای او د چا د ښه کارونو تعریف په خپل ځای د زنده‌باد مرده‌باد نه ټول ته یم راوځئ ینګ کل ته ویم نوجوانانو ته ویم چې په خپل ځان فوکس وکړئ تعلیم حاصل کړئ د قرآن پاک زده کړه وکړئ په خپل دین باندې پوره خپل ځان پوهه کړئ چې څوک هم په دین کې دوکه نه کړي څوک هم په دنیایي کارونو کې دوکه نه کړي او له دغې غفلت د زندګۍ نه خپل ځان وساتئ او بل ته هم دعوت ورکړئ مونږ که اصل خبرې شروع کړو حقیقت طرف ته راشو نو د خبرو نه څه جوړېږي نه په خبرو باندې چې کوم دی د اوسه پورې کشمیر آزاد شو په عملي توګه سره چې کوم دی هر یو کار به مخنیوی کوو په عملي توګه سره چې کوم دی په هر یو کار کې به مخ په وړاندې ځو په عملي توګه باندې به چې کوم دی نیکداري حاصلوو په عملي توګه باندې چې کوم دی د بدعملۍ نه ځان ساتو او په عملي توګه باندې به چې کوم دی انشاءالله د داسې رنګ خلکو چې کوم دی خیرخوا جوړېږو نور چې سم دی هغه د الله دی چې سم دی د الله دی او الله ته دی دغه هر څه قبول وي خیر سره زما د خبرې مقصد دغه دی چې لاهور شوکت خانم هسپتال ته راغلی وم د دې هسپتال صورتحال مې وکتو مالدار غریب مې وکتو علاج مې وکتو خوراک ساک مې وکتو د دې چې کوم دی د اوبو نظام مې وکتو نو ماشاءالله ډېر آرام صحیح برابر دی نو ډېره مننه د ټولو ملګرو د وخت د راکولو خوشحاله اوسئ قدرمن شئ او د دې به در سره یو ویډیو شیر کومه خو بهرحال که په دې خبرو کې زمانه چاته هم دل ازاري شوي څوک خفه شوي نو زه بخښنه غواړم الله خوشحاله آباد لره خپرو نظامالدین ورکوي رخصت پلې الله سپارم د خپل ځان خیال ساتئ څوک چې په چار چاپېرچل کې د خپل ځان خیال نه ساتلی راځئ ملګرو چې موږ تاسو ټول په جمع خیال السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په کمنټسونو کې به جګړې نه کوئ ښه د هرې پارټۍ وګړي ته ویمه که مشر دی کمزولی رور مې دی او که زما کشر دی هغه ته ویمه چې په کمنټسونو کې به د یو بل سره جنګ نه کوئ د چا دپاره به خپل اخر نه غر کوئ د چا لپاره به خپله دنیا نه غر کوئ بس کمنټس کوئ ښه کوئ د ښو خلکو په خال پازو کې ستاینه کوئ د بدو خلکو دپاره دعاګانې کوئ چې الله پاکه ته ورته هدایت نصیب کړي او ژوند یې په صحیح توګه جوړ کړي الله دې زموږ او ستاسو ژوند ښایسته کړي الله دې موږ او تاسو په هغه مقصد کې کامیاب کړي چې په کوم مقصد سره دنیا ته الله را لېږلی و الله دې زموږ او ستاسو ژوند چې کوم دی د نبي پاک صلی الله علیه وسلم د طور طریقې جوړ کړي ښه سره آمین ثم آمین ډېره مننه خوشحاله اوسئ قدرمن شئ په الله ګران شئ والسلام